أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه إن الذين يقينا كسان هم من خشية ربهم جديد يرد پروردگار فلنا مشفقون زڑی تاسانی دلوائی خوزی دلوائی رپیدل زڑی رپیدی دا اللہ دی یرنے زڑ رپیدی دانا کی بدکاری نیکوکاری او دا خدای یرے خزرکی نیکوکاری او دا خدای یرے خزرکی ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون دالتی او مسلوری فی تاون سار احمد بورا چې په انسانی بدن کې دننه یو درې بهترین عناصر او الیمنټس یو ته وایي نفس، یو ته وایي عقل، او یو ته وایي قلب زړه. خو دغه زړه نه د پوګړ دغه زړه نه چې دا کوم مادي شکل لري، نه زړه یو الیمنټ، زړه یو الیمنټ لکه د نفس او د عقل په شان. نفس او عقل وجود لري په فزیکل وجود، دغه رنګ د عقل په دې معنا باندې هم دغه وجود نه لري، دا میټیریل نه دی، دا یو الیمنټ. څه دی؟ یو الیمنټ. نو دغه ته وایي چې د نفس تقاضا ده خواهشات پوره کړو، خوراک او څښاک او واده او دا او دا. صحیح شو؟ د زړه د الیمنټ کار دی محبت، نفرت، شجاعت، بزدلی. د دې ټول تعلق سره دی زړه سره، بدن سره دې تعلق نشته. صحیح شو؟ او دریم د عقل، د عقل تقاضا ده معقول منفعتونه لټول. څه شي؟ معقول منفعتونه لټول. نو ورپسې ولیکه سیف الله خان او نثار احمد ازواج چې کله نفس په زړه باندې غالب شي، نفس چې په زړه باندې غالب شي، نو داسې بنده د خواهشاتو پوره کولو لپاره هر روا او ناروا او هر بې حیاتیت دغه نفس ورته کوي، دغه په شرم مرمر څخه نه وي. که غلا کولی شي او که چانه په زور اخیستی شي او صحیح دا مو ولیکل چې زړه په نفس غالب شي، زړه چې په نفس غالب شي نو دغه سړی دا محبت کوونکی وي. اوس دا بیا بله خبره چې سره محبت دی، محبت کوونکی وي، نفرت کوونکی وي، غیرت کوونکی وي، بہادری کوونکی. د زړه په نفس باندې غالب شوی. صحیح؟ لہذا دله دا کرک نشو ورکولی چې ګوره که داسې کار وشو نو بیا به خوراک درته نه میلاویږي. نو د زړه په نفس باندې غالب دی، زه په دې باندې څه کار نه وي. د خپل بهادرۍ باندې بیا کمپرومایز نه کوي، په خپل اصولو باندې کمپرومایز نه کوي. او ما وایي مې محبت کوونکی اوس څه سره محبت کوي دا ډیپینډ کوي، خو چې محبت کوي نو بیا یې په دلجمعۍ باندې کوي. چې محبت کوي نو بیا څه کوي؟ دا راته وایي چې بیا په دلجمعۍ کوي. زما په خیال زمونږ د پښتنو چې دا زړه په نفس باندې غالب و، اوس ورته باندې نفس غالب شوی دی که څنګه دی پلخان اوس څه چل شوی دی؟ خو زمونږ پلاران نکان شو د هغوی زړه په نفس باندې غالب و. هغوی چې بچا سره محبت کو نو هغه به هم اټ موس محبت، خو چا سره چې به نفرت کو یا سبحان الله هغه به هم انتها. صحیح؟ چې شجاعت او د بهادرۍ اظهار به کوو هغې کې به هم انتها ته رسېدل، که نه به رسېدل؟ غیرت کې به هم انتها ته رسېدل، ځکه چې زړه په نفس باندې غالب شوی. صحیح څه پلخان؟ او چې چا عقل په نفس او په قلب دواړو غالب شي، عقل په نفس او په قلب دواړو غالب شي، نو د ترجیحات بدل شي، د څه شي؟ د ترجیحات بدل شي، د خواهشات هم وي
خوراک ته ځل کیږي ساعت ته ځل کیږي دا ټول خواهشات دي او خپل خدای هم خوای ځکه دا نفسانی تقاضی دي صحیح خو چونکې دا عقل غالب دی دته وایي که ستا متعلق دا مشوره چې دا سړی خېټه ورکړي خېټه وروایي د خوراک طالب دی چې دا سړی خېټه ورکړي یا ستا متعلق دا پته ولګي دا چې د خپل ته ګوري دا سوره د شرم خبره ده سوره سپکه خبره ده لہذا دغه تقاضی را کنټرول کړي دا ولې کړه ځکه چې دا عقل غالب شوی دی په قلب او نفس باندې په نفس غالب شوی دی لہذا دا نفسانی خواهشات را کم کړي دا ولې چې په لحاظ نظر کوا او دغه ځړې دغه عقل په زړه غالب شوی دی نو کله محبت او نفرت کوي نو معقوله طریقې سره کوي څنګه طریقې سره کوي معقوله طریقې عقل مند طریقې سره کوي دا غصه ورته غصه د صفات ده غصه د صفات ده غصه هغه څنګه ورته چې هغه په نفس باندې غالب دی چې هغه زړه وایا په نفس غالب نه هغه غصه ورته صحیح کړه جنت غالب نه دغه غصه نه ورته هغه ته به غیرت دا سخیټه غسته هغه څو خامي دي صحیح او چې رجال په نفس باندې غالب دي هغه غصه ورته کوي صحیح اوس دې سړي کې غصه همشته عدل غصه ورته نه جرأت پکې همشته خدانه چې کوم ځای غصه ورشي نو دې عقل ته وړاندې چې آیا دې غصه اظهار مال کول پکار دي کنه دي پکار چونکه عقل حاکم دی او کوي نه دې زړه غصه نه مناسب نه ستاون سره ته خلک شیخ الله خان دا فلسفه چې ذکی له ایمان ته شي نن خو شیخ الله خان نیمه په تهجد راغله مسجد ته نبي على سعر ما ذکر الناس بیا د فقه کلاس وي نن دته پته ولګي چې دا ما مان ډېر له خلک کته نه پلان ما هو څنګه چې ګر دا دې وړي کړه صحیح شو کنه اوس دا چې عقل په قلب او په نفس باندې غالب شي صحیح او ما وی ترجیحات بدل شي نو یو ترجیح وي دا چې د اخلاقیات خبرې کوي د اخلاق د میدان نه بار نوز ذکر دا عقل دا په قلب او په نفس باندې غالب شي د بد اخلاقی نه کوي دا څنګه کوي بد اخلاقی نه کوي نمبر اول نمبر 2 ک دینی لایف ورته ملاوي شي دا غفړې چې عقل په نفس او په روح باندې غالب شوی دی دینی رواه ته ملاوي شي نو د دې سړي د محبت مرکز د الله ذات وګرځي او د پیغمبر شخصیت وګرځي ترجیحات ورته بدل شي صحیح او تعالی د باندې ورته ها او د ترجیح خدای چې محبت کولی خو چا سره هر سره وای سره دیوال سره موټر سره څه صحیح د دینی لایق باندې ورته چې او دغه د محبت مرکز دی سو الله او پیغمبر ورته ترجیحات بدلی دغه محبت مرکز دی الله صحیح نو دې په خپل خواهشاتو کې بیا د الله مرضی ته ګوري توري کا په خپل شجاعت او جوان مرضی کې بیا د الله مرضی ته ګوري داغه پسندیدګۍ ته ګوري چې شی به قوم د الله لپاره شی نه بنفرت کوم د الله لپاره د شجاعت مظاهره کوم د الله لپاره وجدان کوم رسکینم با سره لپاره الله د ترجیحات بدل شي او دغه سره د بیا ولی الله ویل شي دا څنګه بیا سره شي چې الله دوست دی او د ولی الله تعریف دا دی چې د دې یوازې خدای سره محبت ني د خدای هم سره مینه د دې یوازې خدای سره محبت ني د خدای هم سره مینه او د خدای د مینې دلیل دا دی چې کله چې اټار کړو نو الله تعالی هغه سره څنګه کوي حدیث کې راځي من عاد علی ولیا فقد اذنته بالحرب پیغمبر علیہ السلام فرمای الله وی چې څوک زما دوست سره دښمنی شروع کی زه دا خلاف اعلان جنگ کوم زه خلاف کوم اعلان جنگ کوم او دا الله دوست هغه دی چې دې په خپل محبت باندې دومره روان دي تللی چې الله ورسره محبت شروع کړي خبره ده کړه او دا څنګه چې د الله عظمت د دوران ذکر کې د زړه درته د زړه خو دې الله عظمت راځي چې الله عظمت د دوران ذکر کې د جنت دوزخ تذکرہ وکړي د زړه په دې داس او بګنی موږ ته بګنی دل وایو تاسو څه دې ته بګنی دل وایو دې په وګوره چې نه تا دې
نو الله دې خلق تعریف کړ چې ان الذين يقيننا كسان من خشيه ربهم چې دای د یره پروردگار الله مشرفون ازلی لرزیږي زړه خوځي الله دې یره زړه خوځي والذین هم بآیات ربهم یؤمنون دعا کسان دي چې پایاتونو پروردگار خپل باندې ایمان ساتي والذین دعا کسان دي هم بربهم چې دې پروردگار خپل سره لا یشرکون شریک نه پیدا کوي نه په عقیده کې نه په عمل کې نه طریقه نه په عقیده کې نه په عمل کې ځکه شرک دوه قسم دي یو توحید عقیده شرک یو توحید عمل شرک دا عقیده شرک خدا سے دے لکه هندوان مشرکان شرک کوي چې دا بوتان د خدای شریکان دي صحیح او دا عمل شرک چې الله د کوم شی حکم کړی هغه نه کول او چې د کوم شی نه منع کړی هغه کول دې ته عمل شرک وایي الله د کوم شی حکم کړی د هغه نه کول او چې د کوم شی نه منع کړی دا هغه کول دې ته عمل شرک وایي تاولی ته مثال احمد او سپلخانه تاولی که نو دی قاو گورا چی یو مثال در اوز دا ماسپخین دا منظر یو وقت فار اگزامپل چی یو بجه بشروع کی گی 15 بجه دا ٹائم ختمی کی اوز دا یوین تر 15 پوری دا اللہ حکم دانا چی پا دی وقت با دا ماسپخین منز کے دا فریضت صحیح دا اللہ دا حکم تقاضا سره چی پا دی وقت دننا دا منزو کے اوستان نو که دا منزو دانے پر رائے پا بل سکی رضان مشغول کر نو اس کم وقت چې د خدای لپاره خاصو هغه ته د الله په ځای باندې یو بل شی ورکړ بزنس لري ورکړ جاب لري ورکړ یو بل کار لري ورکړ خدای لري ورکړ خاوند لري ورکړ اولاد لري ورکړ دوست لري ورکړ رشتہ دار لري ورکړ نو شرک نو د څه عبارت دی چې د خدای ځای مخلوق له ورکړ الله ځای چې مخلوق له ورکړ دې زوی دې ته شرک وایي نه دا د خدای ځای او تاسو څوک یې نه ولته مخلوق دې کې نه د شرک عملي عقیده په ساده نه ده او عمل دې هم د کشر شرک ستلاخانه دې نو سره به اوس حقل چې نه دا کولاو شي کنه کولاوي والذین هم بربهم لا یشرکون دا کسان دي چې پروردگار خپل سره شریک نه پیدا کوي والذین او دا کسان دي او تو دما آتو چې دای ورکي هغه چې ورکي هغه چې ورکي یا کوي هغه چې کوي وقلوبهم وجلة خذون وجلة خذیدون کی وجلة خذیدون کی انهم ددی وجی چې دوی دا کېدلا چې دوی پروردگار پر تا راجعون رجوع کوونکي دي دوی دا کېدای چې پروردگار ته رجوع کوو ځکه زړونه سره دي چې کارونه کوي خو بیا هم زړه یریږي دا ټول کې چې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیہ السلام نه تاسو کو وداجی د هغه خلکو ذکر دی یسرقون ويزنون ويقتلون وقلوبهم وجلة چغلے کئی زناگانے کئی قتلونه کئی ناروا کئی نزلونه یریږي چې الله ته وضو او موږ به احتساب کیږي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته لا یا الحمیرا او سری جنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها رنگ سرستی صحیح پیغمبر علیہ السلام بکره د مینې ورته سوي حمیرا معنا سری سپینی جنہ حضور علیہ السلام ورته یا حمیرا او سری سپینی جنہ صحیح دا مراد ندی بل الذين يصلون ويتصدقون ويصومون بلکہ دا هغه خلق ته منځونه هم کوي روزي هم نيسي خیراتونه ور کوي صدقات کوي د خیر کارونه کوي وقلوبهم وجلة خذ اصل د الله دی یې نشوي صحیح شو چې پته نشته چې انجام وسی پته نشته چې انجام وسی والذین یعطون ما آتوا دا کسان دی یعطون چې دای کوي ما آغا آتوا چې کوي وقلوبهم وجلة ازمد دوی دا خودیدون کی وی شنیدون کی وی انهم الى ربهم راجعون چې دای په پروردگار پر رجوع کوونکی
اولئک دا کسان یسارعون فی الخیرات، اولئک دا کسان یسارعون فی الخیرات، مسارعت وی چې یو بل سره په دونو کې مقابله کوي. تاسو دوه کې منډه وای چې په منډه کې مقابله کوي مسارعت، چې ګول دیږي صدیقه ګول نشانه دی خو دی چې ته وړاندې څوک رسي نو یو کمپټیشن دی، نو دی عمل تاسو مسارعه، دی عمل تاسو مسارعه. والذین دعا کسان دی یسارعون چې دای منډه وي یو بل سره په خیرات د نیکۍ کارونو کې، لکه موږ چې دنیا دارای کې یو بل سره کمپټیشن کوو د دې مقابله پسې کې د نیکۍ کارونو کې. والذین کسان یسارعون اولئک دا کسان یسارعون دای مقابله کوي په منډه وارو کې فل خیرات د نیکۍ کارونو کې، وهم لها سابقون او دای دغه نیکو ته سابقون رسیدونکي دي، ټول کامیاب دي. په دې کې کامیاب او ناکام نشته، البته ګریډ به پکې وي چې دا فرست راغی، دا سیکنډ راغی، دا تھرډ راغی. نو جنت کې وخت کېټګریز دي، څوک بار ته په ډېر هایټ باندې صحیح، څوک بلغونه داغه کم تر څوک باغی نه کم دي. حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي یقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. چې د قرآن کریم لستون کی تبا الله وایي او هغه لستون کې چې پریکټیکل وي، صرف لستون کې نه. یقال لقارئ القرآن ذکر بل حدیث راغلی حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ خپل حدیث کې خپل کتاب کې تشریح کړی دی چې اوس التقو چې کوم قاری دا قرآن ذکر دی صرف دنیا دارای لپاره چې ډوډۍ کوي. پیغمبر اسلام فرمایي چې اقرأوا القرآن ولا تاكلوا به، قرآن ذکر، قرآن وایي، قرآن خیي، قرآن تلاوت کوي، قرآن په مکه وایي، قرآن مکه یې دا قرآن ذریعہ مګر دا دومره ډېر قیمتي شی اله په یو پلیټ دا خاصه د پارک ښه د دې په ټول دنیا مقابله نشي کولای. نو تاسو خرڅ په یو پلیټ قرآن بشیش کباب باندې 3 ته راکړه. نو پیغمبر اسلام وایي اقرأوا القرآن ولا تاكلوا به، قرآن ولا قرآن خیا، قرآن ذکوا خو په دې باندې خوراک مکوا، ولا تاكلوا به په دې باندې خوراک مکوا. ها تو وايي الله لپاره او ته په خان زور راغی چې په تون راډي دا خو جدا دی، خو یې جزاء الاحسان الا الاحسان. صحیح دا خاصه به چاله ورکی مين جن چې ته هدیه ورکی دا هدیه تعالی نه راځي نه رحمت نه راځي چاله راځي. صحیح دې ما کو ته نه کوي، دماغ کو ته نه کوي. نو پیغمبر اسلام فرمایي چې اقرأوا القرآن ولا تاكلوا به، قرآن ولې په دې باندې صحت مکه په دې باندې خرڅوي خبره دې کړه. نو د دین کار کې څوک ناکام نه، دا ټول کامیاب. زموږ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ او مدرسې والا زموږ مرګرو یو مدرسې و ناغه بوتره امتحان دا شیخ صاحب ډېر کمزور و، یو څل 2 کال عمر بیا ډېر کمزور او ما په دې وخت کې دعا لپاره شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ په کوم علاقه ته لاړ نو هغه خو ان شاء الله خیر موږ دنیا مراجعه نو نبی حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ هغه په سلامونو باندې مسله شو لکه او کمزور موږ به دوه کسان کې دغه څنګه له ټول خلکو په الله سبحانه و تعالی لا پرې خپل وکړو. نو ما بکره خلکو ته وی نه شیخ صاحب تنګي سلام علیکم نو الله سبحانه و تعالی صحیح الله سے مفتوج نہ بولتے ہیں نو بار دې هغه امتحان جواب است نو ټول وعلیکم السلام ټول سټوډنټان چې ټول پاس کړي رزلټ یې راوست نه هغه ټول پاس کړ دا زموږ مرګره شو د مدرسې مشر هغه ته یې نه دیږي دې کې موږ ته پته ونه لګي چې څوک په سبق کې خدي او څوک خنن صحیح شیخ سے بولتے ملګری دې په وړه دې چې موږ بیان شي ټول بیا سورہ پیسې ورکړي ګنده موږ پیسې نه ورکړو صحیح وی دې سرکاري مدرسې ته نه شوته ویتلې شوې وی الته چې بیا سبق وایي بیا ورته سمېلای نو کریو ته ملایي څورته ملایي نوکری وی کده د سرکاري مدرسې ته نو مسي او دلته د بازار کې یو خروالي او په اخر باندې خلکو له بوړای وړي راځي نو د سور مزدوري په کوي مقام پر نه هغه زمانه کې ورته اته یا 10 روپے د ورځې پیدا کوي نو ګوره ورته یې د سرکاري مدرسې ته دي
نیک راغل چې مزدوري کوي دغه ټول سنن له لته ورکړې دا راغلي ته دین زکای دی وی فیډري دا ټول پارسي وی خدای کړی دی هغه تاسو ته راوځي او تاسو دغه په کار واچي په ګریجویشن او تاسو په باندې ورته ایا په حال کې ورته هغه پرمننت دا ځکه چې خو دغه وجه نه مې پټه وته نه دی چې بس مولا کوم دې راځي ته ضرورت نه خلکو په یاد کې څنګه رحمت پلوانو یې یاد کړی ځکه یو زمانه کې به پرمننت اگر خود تو شرکت باری کری شده اما دفت محفوظ انت مولای اگر باری تو نیتا برای خود بیاتا شد نماجت کنن اولئک دا کسان یسارعون فی الخیرات اولئک دا کسان یسارعون یو بل سره مقابله کوي کمپټیشن کوي منډوي فی الخیرات د نیکو کارونو کې وهم لها سابقون ادای د نیکي د کارونو ته وړاندې کیدونکي او رسیدونکي دي نو بس د نیکي کار کې منډه وها خو یا بچا نمک شي یا بسوکتا نمک شي او فاینل ډیسټینیشن خو غواړي یو دی فاینل ډیسټینیشن د دوړ یو دی دوم الله طرف ته دی دا ورم الله طرف ته دی خالق تیز دی هغه وړاندې ورته ته بل کورو ورته هم لها سابقون ولا نكلف نفسا اوس دلته الله تعالی وایي چې په دین کې به کمپټیشن کوي دین کې به څه کوي کمپټیشن مقابله به کوي یو بل سره یو بل حدیث کې راځي امام بخاری حدیث نقل کړی دی پیغمبر علیه السلام فرمایي دا ولیکي چې انظر فی الدنيا الى من هو اعلى منك انظر فی الدنيا الى من هو اسفل منك دنیا کې او د دنیا په معاملاتو کې د دنیا په مال کې جائیداد کې هغه چا ته ګوري سلطان لاندې دي چې څو نه لاندې دي وفي الدين الى من هو اعلى منك او د دین باقي هغه چا ته ګوري سلطان لوړ دي بیا ته حکمت وا بس پیغمبر کو جمله وای صلی الله علیه وسلم او حکیم دی اصل هغه دا ډاکټر هغه دا لکه ډاکټر مشکل طلب کو او فارماسیست ته تاسو کې چې دا بس اوس راځي هغه ترکیب د سوخه ترتیب فارماسیست دی صحیح تشخیص کو پیغمبر اسلام کو حکیم دی بس هغه مسله تولی کړه په فارماسیستان دی مولوی صاحبان چې دا څوک دي دا فارماسیستان دی به ترکیب کوي او ترکیب به کوم کوي چې دا نسخه به څو استعمال څو ګولای واځي راځي څو ګولای زمونږه د مولای فائنل ایگزام مولای ټول پاکستان په سبا باندې بورډ دی دا غي فائنل ایگزام ټول جامعات دا غي مرکزی بورډ دی وفاق المدارس ورته دا غي امتحان ډیر ټف دی صحیح ناغیر دو میاشتې مخکې دا طالبان داس مهنت شروع کنه ولا شپه په باندې وکړي سترګې ته پرځېږي صحیح ځکه دا ټول نن چې د فقه کلاس کې وي یعنی دا ټول چې کوم مسله راغلي نه یې کوم ټول ایمو مذهب مخې صحیح دا غي دلایل به مخې چې دا ولې راځي صحیح او بیا ترجیح ورکړي د امام صاحب مذهب نه څه ولې حنفي او د امام صاحب مذهب ولې راځي صحیح دا خو فردي خبره خو دې کې نشي کېدای ایسه وټول کې ټیکنیکل خبره نه کوي صحیح او د روایت خبره ورکړي نو او بار کو دې بیا چې هغه کوم روایت باندې سټینډ غوښتي دا کوم حدیث باندې دا نه به جواب ورکړي چې امام صاحب الله علیه حدیث ولې نه کړی خبره ده چې ډېر مشکل کار دا دا طریقه وی چې نمبر وقال شافعي رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ کې دا وی امام احمد دا وی امام مالک دا ولې دا وی شافعي سے څه بنیاد وی آیت کې دا خبر راغلی دا سټینډ کړی واسطه حدیث کې دا سره راغلی یا یو صحابي عمل هغه په روایت راځي چې صحابي عمل دا امام احمد ولې دا څه هغه په اړه بیا باندې کوی چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی دا ایشو دا بدا کړی ځکه ولې بدا کړی ځکه ځکه د قران کریم یو آیت په دې باندې دلیل ذکر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایلی دی اوس ټیک دا او کرام آیت یو حدیث دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وسلم آیت او حدیث دی اوس تدی امام ابو حنیفه پوری تا د پر ترجیح سره پریارټی سره نبی او پریارټی ورته چې دا امام صاحب د مذهب د غیر مقابله کې راجح ولته پرایر ولې ځکه چې جواب ورکړي د هغه آیت جواب ورکړي د حدیث نه چې دا حدیث په سند کې پلانې سره دی دا حافظه کمزوري شي
صحیح. او حافظه کمزوري شوی چا لیکلي دي؟ مغني لیکلي دي د ابن قدامه چې د دې سړي حافظه په اخر کې کمزوري شوې وه، کله به دې په لفظ کې کنفیوز شي، کله به دې څه لفظ کې به کنفیوز شي. نو دا یو حدیث باندې په یو بنده باندې د نریشن چینج کې که په یو حدیث کې لس راویان نغلي د هر یو بایوګرافي بخي، دا یو بسخي بایوګرافي بخي. نمبر 1 دا په فزیکل سټیټس کې چې فزیکلی دې څنګه سپریچوالي دې څنګه او تقوا په اعتبار باندې صحیح علمي اعتبار سره د علماء په زمره کې د سټیټس او حیثیت ده په کوم ریټ ده په مرتبه اوله کې او مرتبه ثانیه کې او مرتبه ثالثه کې صحیح. نو بهر دې دغه امتحان د زموږ یو مرګره ما سره په سایډ روم کې یعنی یو بل روم چې زموږ سایډ ته هغه کې د شپې یو بجه زموږ چای په خوله د یخنۍ ورځې چیرې چای اوس کوته خوب راځي اثار پرچه ده سار څنګه سار پیپر دی نو چای په خوله د باندې چای ګوي لګي راځي به چای په کړم او راځم اوس بیا ورالم دې لپاره ما باندې ګوي لګي د زموږ سره شودي نشته نو باندې چای پوس کړه ما ته مناسب ما هم او اغراض باندې پرچې و د ابو داود شریف و د سوا د ابو داود شریف و ما ته مناسب ما هم ویل دي ابو داود د دې حدیث نه د سګولای شربت نشي جوړېدای چې سړی اوپری او ټول ورته یاد شي صحیح دې د ابو داود شریف نه سړی وګولای او کله تیار کی ادا شي اوپری ټول ورته یاد شي ځان پاتې کیږي صحیح. نو اسماوي چې پیغمبر اسلام خو حکیم دی اخو بس نسخه وکړه ویس مولوی صاحبان درته طریقه وښیي چې دا فیض به څنګه استعمالوي. نو حضور علیه الصلاة والسلام فرمایل چې د دنیا باب کې هغه چاته وګوره چې څوک د تا نه لاندې او دین باب کې هغه چاته وګوره ته تا نه باندې. نو چې دنیا کې ځان نه لاندې ته ګورې سترګې به دې مړېږي، قناعت او شکر به درکې پیدا کېږي چې او الله ستا ډېره لویه مهرباني ده. زما خو بیا هم یو کمره شته په هغې کې بستره هم شته صحیح، پای کې کټ هم شته، هغې سره باتروم هم شته. دا هوملیس غریب د یخ ساړه کې دا ځای پروت ده پټ پات پر سایډ په دې برنډه کې پروت دی. او الله ستا ډېر شکر. نو یو به قناعت درکې پیدا کېږي، بل به شکر ګزاري درکې پیدا کېږي. دا دې ولیکل. او چې د دین باب کې د ځان نه بالا ته ګورې نو ایکسایټ کېږي چې دا وګوره نوجوان سره څومره لوی دیندار سړی مونږ په اعتقاد مونږ را نو اکثر ګډوډي نوافل کو لا پرېږده فرض مونږ را نه ګډوډي نو حرص به درکې د دیندارۍ پیدا کېږي. پیغمبر اسلام څه کمالي خبره وکړه د دیندارۍ حرص به درکې پیدا کېږي. نو دې وجه پیغمبر پاک وی صلی الله علیه وسلم چې انظر فی الدنیا الی من هو ادنى منک او اسفل منک وانظر فی الدین الی من هو اعلى منک. چې د دین باب کې هغه چاته ګوره چې څوک د تا نه لوړ دی، د دنیا باب کې هغه چاته ګوره چې څوک د تا نه لاندې دی. اولئک دا کسان یسارعون فی الخیرات د یو بل سره منډه وی فی الخیرات د نیکۍ کارونو کې هم دا خلق لها د دې نیکو لپاره سابقون. د سابقون لفظي معنا خو د سبقت کوونکي دي، سبقت نه دي کوونکي، هم لها سابقون ای واصلون الیه حتما چې دی بل عاقبت دغه ډیسټینیشن ته رسېدلي دي. ځکه ډایرکشن چې دی ما ته وویل 5 نارت دی اغوستی دی، څه یې کړی 5 نارت دی اغوستی دی. نو اوس حیات سره دی مرسډیز بینز 2010 څلور کاله اډوانس کې راایستی دی، څلور کاله اډوانس کې راایستی دی. او سیف الله خان سره دی ټویوټا کرولا د 1962 د 500 کالو زوړ دی. صحیح خبر ده کړه اوس هغه مرسډیز د 2010 چې کوم منډه واله شي دا کله واله شي نشي واله خو فائنل ډیسټینیشن د اغوم دی څه سان فرانسیسکو او ستام د سان فرانسیسکو ناغه سلو غنټې کورس د 10 غنټې کورس ورته بتاو ځکه ډیسټینیشن او ډایرکټر ډیسټینیشن ته معلوم دی سان فرانسیسکو ته دی ډایرکشن دی برابر دی 5 نام ته 5 نام ته الله تعالی فرمایي چې کمپټیشن په دین کې د دیندار او خلکو روان دی او بل هغه ټول فائنل ډیسټینیشن ته رسیدلی دي بلا ټول فائنل ډیسټینیشن ته رسیدلی دي. دیو فرمایي هم لها سابقون ای واصلون الیها. اولئک الذین ذاکسان یصارعون چې د یو بل سره منډه وي د دوی باب مفعله صارع یصارع مصارعه او مصارعه کې مقابله یصارعون د یو بل سره منډه وي په الخيرات پنی کو کې هم لا سابقون او دوی دینه کو د پارا رسیدون کی دي
ولا نكلف نفسا اوس الله تعالی فرمایي چې ما خو تاسو ته یو between the lines یا bottom line یا implicitly یو میسج درک او هغه implicitly میسج دا دی چې دین کې یو بل سره کمپټیشن شروع کړي دین کې یو بل سره څه کوي مقابله شروع کړي نه الله تعالی وایي ځان مرنه کې دې مقابله کوي مقابله کوا او چې سوره دې په وسط دی مقابله کوا او چې سوره دې په وسط دی ځکه شریعت کې تکلیف به مارای او طاقت نشته چې کوم شی ستاسو قوت نه بالا دی دا غي الله تعالی ډیماند کوي اجرا کار ولا نكلف نفسا امونږ تکلیف نه ورکوو هیڅ یو نفس الا وسعها مگر پاندا در طاقت دا الا وسعها مگر پاندا در طاقت دا ولدينا كتاب نو لا نكلف نفسا الا وسعها دا تولی کې د شریعت اسلامی مقصد د دین مقصد سره الټیمیټ اوبجیکټیو هغه وصول الى الله خدای ته رسیدل دین موږ سره پاره چې خدای ته ورسېږي خدای ته رسیدل خو دې وګوره که یو سړی تاسو وایي چې گورنر سے تزان رسوا آسان کار مشکل کار ہے گورنر سے داخل آ رہا کہ بولے نا کیا سڑے بکسر میں نہیں بھی صحیح دکاندار گورنر صاحب اس سے سمر اسٹیٹس ہائی ہوئی دمرا سر ملاقات مشکل ہوئی اس دا اللہ تعالیٰ نا ہائی اسٹیٹس دبل چاہتا اور دا دین حاصل دار کہ اللہ وی ما تزان راو رسوا نو زین کی راضی کہ دا کو ناممکن نہ دلی اور انتہائی مشکل ترین کار دے کہ امپاسبل نہ دے نو ویری 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 ڈیفیکلٹ ہو دے ویری 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 ڈیفیکلٹ ہو دے دا بسنگر اللہ تعالیٰ وی دا قرآن و سنت کی مدر طلاب ہو دے دا قرآن و سنت کی مدر طلاب ہو دے اور دے کی مشکل ہیچ شیئ نشتا ذکر قرآن و سنت سے کم دن خوے دے داری خصوصیات داری دغا تولی کا نمبر اول یونیورسل جسٹس یونیورسل جسٹس عمومی انصاف نمبر 2 اليسر والسهولة آسانی آسانی رکھتے اور نمبر 2 لا يكلف الله نفسا الا وسعها دا آغا شیء تکلیف پکی نیچتے چلے انسان کو بس پورا رہے چلے کوم انسان کو بس کم کار پورا رہے وہ صلی اللہ تعالیٰ وہ حج فرض دے نو پھٹونو خلق فرض دے نا چلے چاپ بس پورا دے پاگا بانے فرض دے زکاة فرض دے نو پھٹونو خلق فرض دے چلے چاپ بس پورا دے نو پاگا فرض دے روزے فرض دی نو پھٹونو خلق فرض دے اس سے سڑے مڑی گی نا روزی نہیں دا قوس پورے دا قوس سنلی پورا ملک کے ولا فرض دا قیام رکن دے نماز ہے صحیح کچھ سڑے پیر اللہ ہے آپ وہ دیکھو کچھ کے نہ ان کی حرکت نہیں من ورته و چې کونه دې بس موږ دې لیکي الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا نكلف نفسا الا وسعها موږ تکلیف نه ورکوي چې او نفس مگر پاندا در طاقت دا او د برداشت دا او صلی اللہ تعالی وہی بھی قورا اصل لیم ایکسکیوزز بنے پیدا کیے سمجھنے کے لیم ایکسکل پر رمضان کی ما تو ٹیلیفون کی یرا قاضی سے کوئی داسی تکلیف ترا تھا روزہ وساتما کہ روزہ مات زور تو مرګریا زبطاله آئیډیا درکم دغه فیصله وکړه کې د انډیویډوال د فتوی پوزیشن کې ځنیم انډیویډوال دغه فتوا نشو ورکولای صحیح وامزه بتا ته وایم چې ک بیماری د دې نوعیت نمبر اول نمبر 2 ته ځان تکلیف په خپل خپې یې ما ته سره بدن تکلیف پته ده یو سړي داخلي پین ما ته پته شته داخلي پین ما ته پته نشته نو انت ځان جج کا کدا تکلیف تر دې لیمټ پوری او بیا شریعت وایي چې تر جماعت اول شي صحیح ورته مرګریا کلیم ایکسکیوز دی پیش کر یو ول بی ریسپانسبل دیٹ از ناٹ مائی ریسپانسبلٹی اللہ بتانا تھا تو کیسے کر تاکہ جنگ ہونے نہ ہوتا ہے تاکہ وہ چلے انا انڈیویجول کا پیغمبر علیہ السلام فرمائے اس سب کے نفس بدی مسلو کی برزان میں فتوا واڑے کہ مولانا بصرف آئیڈیا واڑے فتوا وزان لا فقبل ورکے ذکر کہ خبر مولا کا معلوم ہے شینا خبر مولا کا مفتی سے معلوم ہے کہ اگر دوی مفتی نے صحیح کلا کلمات نہ نو وہی داخل کوئی دام دکھ کے گئے مفتی ما ما سے دا دا انہوں نے کہ مفتی بلتا سے مولا کے بنے
وړي کوي د دې کتابونه ویلي دي خو بار دې چې توای نو ما اوس د لوی مفتي معنا خدا نه چې ما ته نستا انسایډ معلوم ده چې په دې ټلیفون ما ته پته ولګیدا تاکي خدای نه ډېر ګړبړ وایي دوستا مګړي کما ته مخامخ خبره شي ګرام ما ته پته لګی تاکي دنه څه چلے صحیح اگر دنه څه یا تا ته معلوم ده یا الله ته معلوم ده نو دغه فتوا بزان نه خپل ورکه فیصله وکړي صحیح زبتا ته آئیډیا درکم چې آئیډیا دا شریعت آئیډیا نو الله تعالی فرمایي چې اوس تکلیف خو مونږه هیڅ چاته د هغه د وسعت نه او د هغه د قوت نه ورپاخه نه ورکو بیان هیڅ beyond his power اچھا باندې ذمہ داری نه چو الله تعالی فرمایي نیم ایکسکیوز کو له وکړو نو دا موږ چې خدای له دوکا ورکړه خدای له دوکا نشي ورکولې ولدینا کتاب او موږ سره یو رکړ دی او کتاب دی ينطق بالحق چې هغه برشتیا وایي الله تعالی فرمایي دلته اوس یو حالت یا رکړی دا اف بی آی والا هغه یې سړی ته ولګي دا سټیټمنټ اخلي نو هغه حالت پته لګي چې دا سړی رښتیا وایي کدرو هغه حالت څه لا ډیټیکټر صحیح شو نو څنګه نو الله تعالی موږ ماته کوله لای ډیټیکټر دی صحیح او د دې دا لای ډیټیکټر دا خو غلطي کول شي الله والا غلطي نه کوي ګور دا موجوده ساينس دې کوم دا ساينس ډیولپمنٹ دا قران کریم دومره واضح دی ولدینا کتاب امسرا کتاب یو کتاب دی او ریکارډ دی هر څه پاره کې ریکارډ کیږي اتوماتیکلی هغه ته فیډ کیږي چې تاسو هم کې اتوماتیکلی هغه ته فیډ کیږي او هغه ته انالایز کوي هغه ډیټیکټر څه کوي هغه انالایز کوي نو رښتیا طرف ته کیږي او درو طرف ته الله تعالی بر قیامت پر باندې بٹن کوي چې خپل ډیټیکټر ته ګورا هغه د دې نه ډیټیکټر چې وایي نو وایي چې ثابت کوي هغه کنټرول لري شامل دی هذا سمارت سيجنتنا في نفس السنة غيرت ما كرتشا صار ديبو غير اختي نعم زمان في خلال كرتشا صار ديبو ده هم بريستيان ولدينا كتاب ينطق بالحق ولدينا مصرا كتاب دے رکڑ دے ينطق بالحق چې هغه په گویا کېږي بالحق پر استیابان چې او د دې سړي ایکسکیوز جین ونه د دې سړي ایکسکیوز او وځو دا معقول دا وځل څو معقول او دې بل سړي د دې ایکسکیوز په لید ځکه درو وایي صحیح ولدينا كتاب ينطق بالحق اوس دلته لای ډیټیکټر زیاتیم ورشي اللہ تعالیٰ وہی زمان لائی ڈیٹیکٹر آزادی نے کی وهم لا يظلمون ذی سربقت ان ظلم نشکولے بل قلوب فی غمرت من هذا اس اللہ تعالیٰ فرمائی چې د خلق زلونا لا تروس په غفلت او بے خبرۍ کې دې ټول حقایقنا الله ما حقایق ته بیان کړ چې ګور مرګري دا کوا دا مکوا موږ سره ګور ته ډیټیکټر دې ارثو فایند آؤٹ کړي الله تعالی فرمایي چې خلق لا تروس پورې دا نه ویډیو کې ځل نه رښتیا وایي بل قلوبهم بلکہ جنوب فی غمرتن فغفلتو بی خبریں کی دی من هذا ردی حقیقتنا ولهم آمان ردی خلق دپارا عملنا دی من دون ذالکا دین علاوان نورم جنگ عملنا هم لها غامنون دی داغی عملنا عمل کون کی دی او ترکنے پورے عمل کون کی دی خدای وی دا ناروا کون کو ناروا کون کے منکی دی نا کئیے کانٹینیوسلی ترکنے حتی اذا خذنا تردے پوری اذا خذنا چی مونگا ونسو مترفیہم اطراف دیتا لگزوریس لائف مترف آگا چاہتا ہوئی چی دیر لگزوریس لائف ورطا ملاوی چی سورتا ملاوی دیر لگزوری او پر آسائش او پر تعیش دون ورطا ملاوی نو دیتا ہوئی مترف حتی اذا خذنا مترفیہم تردے پوری چونی سمونگا اغفر تعیش خلق ددوی بالعذاب فعذابانے نو صلی اللہ تعالیٰ چی قوم لسزا ورگئی دو خدای سزا اغیر شناخت دداوی چی قبل لنبے سوک اخلی پپل لپیٹی لنبے مترفین اخلی صحیح یا کم از کم دا بھئی چی دانی چی غریب لے اپنا کور کئی او مالدار بنا اسمری دی نو بس آغا عذاب چی رفضائی راضی اپنے اٹول دا سے واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بیا د مطرف مال او دولت او د سټیټس او منصب هغه هیڅ پروټیکشن نشي ورکولای
حتی اذا اخذنا ترده پوری چی مونگا ونسو مترفین اگا مترفین لدوی پرتعیش خلق ددوی بالعذاب عذاب صدا اذام یجعرونا دغا وقت هم یجرقرونا چی دوی بچغی وی جعر یجعرو دمر چغی وار چی دسینین صرف زبیرگی بیارا وی دسینین تاسوی زبیرگی وی چې بیا یعنی دور ډیر چغې او دور ډیر دی جړلې چې نه به اوس دلو کې اوس کې پاتې نه به په आवाज کې سکت پاتې نو بیا اخر کې څه کوي دې ته وایي سره حتى اذا اخذنا مترفين بالعذاب اذا يسألون ذي بزبيگی کئی چغې بوي لا تجعلوا اليوم الله تعالی وایي چې دغه وخت چې موږ ورته وایو چلا تجعلوا اليوم چغی موائنا انکم یقینا تاسو مننا زمون جانب لا تنصرونا تاثر بیس حلق و امداد نشی کولے کدیر چغی ہوئے چغی خو سڑے دا دیل پاروئی چی سوکرا سر حلق کی سوکرا سر حلق او دا عذاب پرز یا دا قیامت پرز حلق سوائی دا اللہ نے بدل چا مقدور دینا دا بچا قدرت کے دینا صحیح نو دیکھ کر دیتا ہوئی چی دا خدای زر ربانے کو ترسیگی را سر حلقو کی اللہ وی لا تجعلوا اليوم خبر راتی کچا کر بستا انکم مننا لا تنصرون زمون دا طرفنا دا امداد حس تصور نشتا اللہ مجھے بچ ساتی انکم یقینا تاسو مننا زمون جانبنا لا تنصرونا تاثر بیس امداد نشکولی ولی قد كانت آیاتی یقیناً آیتنا زما تطلع علیکم چی لستے سستاس اڑانے فکنتم ویتاسو علا عقابکم دیتوی آقا کنجا طلب دیکھو فکنتم علا عقابکم نویتاسو تن قربانے تنکسونا ترجعونا دا خدای آیت بوئی چی دا سے دا تب یوتا ناستا تب اپوزٹ ڈائریکشن میں آنے قد كانت آیاتی یقیناً ویتنا زما تطلع علیکم لستے ستاستا فکنتم ویتاسو علا آقابکم فکند قلبانے تنکسونا رجوع مکولا یوتر وارستا یعنی پا اپوزٹ ڈائریکشن اور مخالفانہ سے مطلبان رہی خدای بوئی داتا تھا تب قصدن پر طرف سوان رہی مستقبرین بے اس اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ما تستاسو انٹینشن امات چې ته دا یو ټرن ولې اخلې دا یو ټرن ولې اخلې دا نه چې تا کې څه کمزوري وه د هغې د وجې یو ټرن راوستو تا کې استکبار تا د خدای نه هم ځان لوی کړو دا څه استکبار معنا thinking of one's own self very high دې ته وایي استکبار لفظي معنا دا ده thinking of oneself very high چې یو سړی ځان متعلق څه سوچ کوي چې زه هم دا څه شی نو الله تعالی وایي چې ما ته ته معلومې چې ما به یې داسې ده تا به یو ټرن راوسته تا به ما نه هم ځان لوی کړو مستقبرین بے نو دے پاو گورا ہائی اتارٹی یا اسٹیٹ چیلنج کو دے دا ہائیٹریزم کوئی دے دا ہائیٹریزم کی پارڈن نہیں گیا ہائیٹریزم کی پارڈن نہیں مستقبرین بے تاسو استکبار کا ان کی وہی پدے طریقہ سامرن تاجرونا او سامرن مسامرہ دا عربو طریقہ دا کہ ماسوتن بکین افضل طول اشباب دا درو کسی ویلی دے عمل کوئی مسامرہ دے سوئی مسامرہ اللہ تعالیٰ فرمائی کہ قرآن اور رضو تا تیار نہیں بلکہ یو ٹرم متعوستو شباب طول اشباب گیلہ کولا دا اغا درو تا کسی رفارا سامرن کی سگوئی کن کی تاجرونا ترکوب قرآن کریم دے ہجران مانا ہجران سے دوئی سپریشن او دا وہ چاہے شکڑی نقیت دا لفظ ہجر و ہجران دیر باقی میں سامرن کی سگوئی کن کے تاجرونا ترکوب قرآن افلم یدبر القول اس اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دے خلق دا کار کو آیا پا خبرنو پوشی بار اوقات کو سڑے نارواو کی دا دے وجہ چې په خبره پوه شوی دي افلم یدبروا القول آیا دوی فکر نو کړي خبرې ته پوه شوی بینو ام جاءهم الله تعالی وایي چې اوس دې قرآن نه دی دا یو ټرن کول یا کوئی معنا دار چې په خبره نه پوهېدل یا کوئی معنا دار چې په خبره یا دا قرآن کریم داسې یو سټرینج او اجنبي شی و چې په تاریخ کې د دې مثل چپاونه یعنی دا قسم دعوت چاته چا ورکړی دی نو دې کې دا سټرینج دعوت دې ناشنا ښکارېده د دې وجې ته یو ټرن راغسته افلم یدبر القول آیا دے فکر و تدبر نو کڑے خبر کے یعنی ځان نو کوئی کڑے ام جاءهم یادا چراغلے و دویتا ما آشے لم یات آباؤم
الاولین چې نور راغلي د دوی سابقه پلارانو نکانو ته. یعنی د محمد رسول الله یو داسې خبره کوله چې دا ډېر ناشنا خبره وه چې عقل نه غوښته اړه په تاریخ کې چرچا کړې نه وه. ځکه بل ځای قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې دوی ما سمعنا بهذا فی الملة الاخره ان هذا الا اختلاف. دا محمد چې کومه خبره کوي چې خدای یې کېو د صلی الله علیه وسلم دا دې چې کومه خبره کوي ما سمعنا بهذا فی الملة، مونږ تاریخ کې د هیڅ یو ملت په حواله دا خبره چاته نه اوري چې خدای یو دی. د ټولو خلکو په لاسونو خدایان صحیح. ان هذا الا اختلاف، دا د فابریکیشن دی، دا د اختراع ده. اختلاف معنا سیلف کریټ، اختلاف معنا خود ساخته. تو فارسی کې فرمایي شوی خود ساخته، دا نه خود ساخته تصور دی. الله تعالی هغه اشاره کوي چې ام افلم يدبروا القول، آیا دوی په خبره ځان نه پوهې کړي؟ ام جاءهم کنا راغلي دوی ته ما یو داسې شی لم یات آباءهم الاولین چې نو راغلي د دوی سابق نکانو ته. او درېمه خبره ام لم یعرفوا رسولهم، یا بیا درېمه خبره دا چې دی لا تر اوسه پیغمبر په حیث د پیغمبر پیژندل نه، دا ټول رامیانو دي ښه پیژندل، دا ټول حرامیان د ښه پیژندل. د دې وجه خو عتبه چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته راغی ورته کېناسته مکه معظمه کې بیت الله پاک حضور علیه الصلاة والسلام لمونځ کړو، نو چې لمونځ یې ختم کړو عتبه راغی ورته کېناسته. صحیح. مساء الخیر، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته مساء النور، او زمانه کې علیه السلام تصور نو بمساء النور، اوس هم هغه کوي مساء الخیر، مساء النور، صباح الخیر، صباح النور. صحیح. بیا ورته وویل یا ابن اخي وراره، تاسو وراره وایئ وراره، دا ته چې څه کې ته ما ته خپل مقصد وښایه، فاینل آبجکټ خپل مقصد راته وښایه. ته مشر جوړېدل غواړې د علاقې چې دا خلک ټول ستا تابع شي، نو که دا د مقصد دی مونږ ته ووایه چې باقاعده طور مونږ ته خپل لیډر امیر دی. صحیح. ورته وایي ته پیسې غواړې، دا کار دې لپاره کوي چې پیسې درته میلاو شي. صحیح. دا چک دی بلینک، ته ولیکه اوپن چک دی، ته ولیکه. ورته وایي فسأل، وغواړه څومره غواړې چې درله دوه خبرې. درېمې دې تپوس وکړو وی ستا چېرته چا جینۍ سره محبت کوي هغه تا ته بله طریقه باندې نه میلاوېږي، دا منتر یې شروع کړی چې په دې طریقه هغه ځان ته اټک کړي چې واده سره وکړي. ووایه څوک دا د چا دی دا چې هغه مونږ تا ته واده وکړو. درې خبرې. څلورم ورته وایي که نه دا ته څه نفسیاتي مسله ده، تر څه شی ځکه چې ټوله دنیا یو کار کوي، یو سړی بل کار کوي، نو ټوله دنیا ته خو لیونی نه شي ویلی، خو خلک څه وایي وایي دا یو کس لیونی دی. صحیح. اوس ټوله دنیا شرک دی، پیغمبر علیه السلام د هغې رد کړي، دی پوهېږي چې نفسیاتي مسله ده. دده سره اوس مونږ چې کوم رواجونو کې اخته یو زمونږ بلا ډېر رواجونه د قرآن سنت قطعا خلاف دي. که نه دي خلاف؟ زمونږ د پښتنو رواجونه نه دي خلاف؟ قطعا خلاف دي د قرآن سنت، خو بیا یې کوو، بیا مجبور یو، څه مجبور یو د کزن نه، د اکاګانو نه، د عزیزانو نه، د رشته دارو نه، د معاشرې نه، خلک به بیا څه وایي. نو د رواج شناخت دا دی چې هلته د سړي شعر تصور څه ولاړ خلک به بیا څه. زموږ شیخ رحمت الله علیه فرمایي رواج او سنت به په دې پېژنئ چې که د سنت د ترک او د پرېښودو تصور وکړي نو ذهن کې فوراً پیغمبر به د قیامت په اړه څه وایي. نو دې معنا ده دا سنت دی، دې معنا چې دا سره دا سنت خلک به څه وایي، نو دې معنا دا رواج دی، خلک به بیا څه وایي. دې معنا دا چې دا رواج دی. نو اوس بهر تقدیر ورته ویس نفسیاتي مسله کې درته یي نو مونږ ته ووایه چې میډیکل بورډ ته باندې کښېنم. څوک درباندې میډیکل بورډ امریکې ته باندې ولېږو علاج ته. موجوده زمانه کې د میډیکل بورډ په حواله باندې ټول عالي تصور سره چې چېرته باندې ولېږو امریکې ته باندې ولېږو. ویې ووایه چې میډیکل بورډ ته مقرر کړو شام نه بله ډاکټران او شام هغه زمانه کې مشهور پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سوره حامیم سجده شروع شروع حامیم سجده کې الله تعالی د توحید دلایل د خپل یووالي د آخرت تذکره وکړه، بیا ورپسې د کافرانو ذکر وکړه چې کافران کېږي ولې د هغه یې ډایګنوز د هغه یې ډایسیکشن یې وکړه، هغه یې بالکل قرآن کړ او انالایز کړ او ورپسې الله تعالی ترک ورکړه. څه ورکړه؟ فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. الله تعالی پیغمبر خو دې خلکو ته ووایه چې که اوسم تاسو کار راوند کېږئ او مخ ګرځوئ نو آخرني وار دې در کوم چې هغه عذاب ته ځان تیار ساتئ کوم چې عادیانو سمودیانو باندې راغلی.
چې کوم عادیان سمجھان باندې راغله او عتبہ دومره لوی کافر هغه فورن پیغمبر اسلام په خپل باندې لاس کې پیغمبر اسلام په مبارک باندې لاس کې وي یبنا اتق الله لا تدعو علينا اور خدای نو یې ورته په دعا وکړي اس پتہ لګي چې زين ټول ډوړه مې دا پیغمبر دې په دعا کې موږ غواړل کیږي خبر دې کړه نه الله تعالی هم دغه قسم واقعات ته اشاره کوي ام لم یا کنه دې پیغمبر نه پیژندل ولې نه پیژندل ام لم یعرفوا رسولا اکنا دوی نه پیژندل پیغمبر پر وهم له منکرون دې دا غنه انکار کوونکي دي ام یقولون او کنه دوی دا وی بیجنتون چې د باندې لیوان تو دي محمد صلی الله علیه وسلم معاذ الله بدلی ونه هم یقولون بیجن او چې کله بناشنا سره راغی بهر نو ابو جهل یا دې کټګری خلک ای بناشنا مل متویر دي او سړی دی کمپلیکشن داسې دی داسې ګیره ده داسې پټکې والی داسې ډرس یې چولې خبرې په داسې انداز باندې کوي اخر سره ملاو شنه اخر غره ودرېږه ما صحیح او خبره شروع کړي نو وګونه زر بند کړه وګونه زر بند څنګه غلي ونه اصله علي ونه نه اصلي ورته چې دی ونه نو وګونه سره بند کړه وینه خبرې داسې کوي کله په زړه لګي خبرې نو هغه سړي به تجسس پیدا شي چې هغه دې وی خبره کوي دل پکار چې په ځل لګي نو ځل لګي نو خبره کوي مو دې پکار نو صدات ناشنا خلکو د پیغمبر اسلام خبره اوره نو واپس به خپل میزبان ته چاته میزبان نه خپل دی ونه یا سبحان الله آپ چې کوم انداز باندې خبره کوي لیونه دې نو امر دورا رامیانو قران کریم بل ذکر کوي وقالو معلم مجنون دا دې ایجوکیټډ دی ونه یا شیطانان وقالو معلم مجنون معلم معنا تعلیم یافتہ ایجوکیټډ لکه دا دې ایجوکیټډ دی ونه ام یقولون بیجننا یا دویتاوی چې دې پیغمبر باندې لیوان تو دې نو دې ټول شقوق ورکی کافنا پکٹ کا کابل والا کافنا قندہار والا کاف قند والا کاف صحیح شقوق مانا شق دا مختلف خبریں کہ آیا دادی دا ټول شقوق کی رکھ سیوری میں بل جاؤں بالحق بلکہ دا پیغمبر راغلے دوی تا بالحق رشتیا و سر واکثرم للحق کارہون واکثر دوی رشتیا پہ خن لگی میجارٹی دخل کو ذات اللہ کہ رشتیا پہ چابانی خن واکثرم لیکن دخل کیا مسئلہ لکا کہ قرآن کریم تکلا اللہ تعالیٰ صدق کوئی کلا ورطا حق دا صدق و دا حق اگر چدا دوارا کلا سیننم یا سینان مسئلہ دی ورطا سیننم مجموعة تو برٹش انگلیس کی سینان مسئلہ برٹش انگلیس ورطا سینان مسئلہ دی سوئی سیننم مترادف عربی کی ورطا سوئی مترادف یعنی حق تا صدق او صدق تا حق ویلشی صحیح و منطقی فرق دارے دا صدق تعریف دارے چه کم خبرت اوکلا دا دا واقعی سر مطابق دا چه کم خبرت اوکلا دا دا واقعی سر مطابق دا صحیح مردی خبری تعریفی دا صادق دا دی خبری سے فرصر ہے چه دا صادق دا او چه ادر میں اراؤن بھی چه واقعی دا دی خبر مطابق دا واقعی دا دی خبر مطابق دا دی واقعی تا حق میں رشی اگه واقعی تا سوی نشی حق میں رشی دا مت اخبر صحیح شو او دا استاد دا حرات میں دیر بے عالم تیر شوئے دا منگے پا دی مدرسوں کتاب وائی علامہ میر زاہد دیر ورطا صحیح ورطا علامہ میر زاہد ہیروی دا حراتی پا زبان سوئی ورطا ہیروی نو علامہ میر زاہد ہیروی تقبل کتاب جدا خبر دیر رقم مفصل ذکر کرے دا کہ ام یقولون بے جن دا کتاب تا ہی منگا میر زاہد ہو صحیح اب منگا دا مولا ہی تر غیر منگا تو تا میر زاہد رہے اور میر زاہد 217 پورا استاد یو گھنٹہ لگے تو 217 بنے تو 2 لہنوں میں یو گھنٹہ لگے ام یقولون بیجننا بل جاءم بالحق بلکہ راغلے دوی تدا پیغمبر بالحق رشتیا و صدا واکثرهم للحق کارون خود دوی مجارتے او اکثریت رشتیا و دپارا بدگروں کی دی بد پہ لگی رشتیا پہ بد لگی
ولو اتبع الحق آواهم اوس دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وختن راتل کمپرومایز به ډیمانډ کو څه به ډیمانډ کو کمپرومایز چیرې لګ لې دی به کومه ته اردو کې څه وایي ګیو اینڈ ټیک انګریزي کې ورته څه وایي ګیو اینڈ ټیک چې دا څه کمپرومایز باندې وسل لګ ته نرم شه لګ مونږ نرم شو لګ ته نرم شه او لګ با مونږ نرم شو نو لګ ته نرم شه معنا دا چې زمونږ د کوم کفریات چې لګونه پر سره ومنه ټول نه مانی سره شي پر سره چې د زمونږ دوله کفایان دي دوله کومه خو دوله پر سره ومنه دوله کومه وسوګه دوله نو الله تعالی وایي چې تعالی دا ډیمانډ کوي چې نبوت او قران دې د دې تقاضا خبره وکړي ولو اتبع الحق آواهم اکچر حق اتباع قد خواهشات بدوی چه سدوی غواړي لفسدت السماوات والارض الله تعالی فرمایي چې اوس حق لګیای باطل پس روان شي باطل خپل امام جوړ کی الله تعالی وایي خپل دنیا الټیمیټ اینډ کی زه دا دنیا ته بیا ګورم نه ولو اتبع الحق آواهم اکثر اتباع کا حق ایول ڈیزائرز اور دناپاک و خواہشات دوی لفسدت السماوات والارض آسمانوں نظمکو والا نظام بطول فاسد سی ومن فیہن سوچ دزمکو آسمانوں کی دے بل اتینام بذکر بلکہ من خودویتا دوی ریمائنڈر راوڑا دیتا قرآن کریم دوی ریمائنڈر دیتا فهم عن ذکر موردون دای د خپل سي د ریمایندر نه مخداون کی دي اوس بل خبر الله تعالی پیغمبر اسلام ته تاسو راځي وانه صدا مولې کنه کله کو سره د مولا د وی څنګه د تنخواه وړي دی وایي چې ځان ته خلاص کا ټو ګیټ اټ اپ دس پولیسه الله تعالی پیغمبر اسلام ته تنخواه ورکړه سیلری غواړي ویجز غواړي ام تسالهم خرجا یا دا چې تغواړي دوی نه ویجز مزدوري فخراج ربک خیر بدل پروردگار تا ډیر بهتر ده او هو خیر الرازقین او دا الله تعالی بهتر رزق ورکوونکی دی و انک لتدعو نو دې وګوره چې یو سړی چې الله دعوت ورکوي چیرته ما سره لاړ شه ته څوک ما سره لاړ شه لاس وګستا د پلار والټ ترا پټکا یا چیک بک ځان سره راوړه کې د خاطر لري صحیح نن ته بلال څه کسین وتا نو دا په غلطه خبره ده ناروا خبره ده د دې سړي خبره ته وګ نه دي کې خدای پکار او پیغمبر ته الله تعالی فرمایي هر څه ته خدای غلطه خبره ته نه غواړي وانک لتدعو یقینا دوی له دعوت ورکه الی صراط مستقیم نیک لار طرف تا وان الذین لا یؤمنون یقینا کسان چې ایمان لري آخرت باندې عن الصراط ایدنی بلارنا لناکبون اعراض کون کی دین کبایم کبو بمانا اعراض ورز الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ارحمنا بالقران اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته وانا النهار اللهم حافظ وارحم الراحمين.